او حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خپل باندې سوال کړی دی. امام بخاری یو حدیث ارتوایما د بخاری شریف عائشہ صدیقہ طاهرہ زاهدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام زمونږ استاد مومنانو مور مبارکہ اغه نم دا حدیث روایت ته او انس ابن مالک نم روایت ته مختلف صحابو نے روایت ته. حدیث مبارک دا سے دی وی چې کله چې حضور مبارک مدینه منوره ته هجرت او فرمایا او راغی نو په ابتدا کې چند صحابه کرام مبارکان بیماران شو بخار او تبا پاغوی باندې را لپاغي کې چې کوم دو کسان په احادیثو کې ښکارا راغلي دي یو د سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سیدنا بلال حبشی رضی الله عنه دغه دواړه صاحبان چې بلال حبشی سے ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہما دا دواړه صاحبان بیماران شو. حضور مبارک لراله اور ته فرمایي یا رسول الله مبارکه مونږ چې راغلی یو هجرت نه پس مدینه منوره لا و مونږ باندې تکلیف دی و مونږ باندې تبه ده. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله دا خبره حضور علیہ السلام مبارک واوریدا حضور علیہ السلام مبارک لاسونه اوچت کړه دعا یې وکړه فرمایي اللهم حبب الینا المدینه كحبنا مکه او اشد. خدای پاکه زمونږ په زړه کې د مدینه منورې مینه پیدا کړه. خدای زمونږ په زړه کې د مدینه منورې محبت پیدا کړه څنګه چې زمونږ په زړه کې د مکه مکرمه محبت پیدا کړی. ربا دویم سوال دا کومه چې د مکه مکرمه نه زیات زمونږ په زړه کې د مدینه منورې محبت پیدا کړه. او دا غینه پس یې فرمایل وصححها وبارك فيها. خدای پاک د مدینه منورې آب او هوا درست کړي خدای د شفا والا یکړي خدای د برکت والا یکړي. او بیا یې فرمایل خدای په مد کې په سا کې په غله کې په اناج کې په خوراک کې په هر څه کې رب متعال د مدینه منورې خیر او برکت نازل کړه. دا ګوره په دې حدیث کې دو قسمه کیټیګریز دي دو قسمه رسول الله مبارک بیان کړی دي. یا خود څوک مدینه منورې سره د مکه مکرمه په شان تمینه وکا که د مکه مکرمه نه مینه کم وي مدینه منورې سره دغه انسان په ایمان او په اسلام کې نقصان د ہدایت ساتي. یا خو خدای پاکا بعض خلق بدوم رہی په محبت کې چې هر انسان سفر کا په محبت کې چې هر انسان عروج او ترقی کا د هر انسان یو خپل منزل ځکه حضور علیہ السلام دوه خبرې کړي چا به دومره زوري څوک به محبت کې دومره عروج او سفر او تک کول شي چې محبت به یې ورسي مکه مکرمه ته. نو خدای پاکا د بعض خلکو په زړه کې خو محبت د مدینه منورې دا د مکه مکرمه په شان ته پیدا کړي. او خدای پاکا چې کوم خلک په محبت کې عروج کړي شي سفر کړي شي ترقی کړي شي په محبت کې مخ کې تللی شي او زما زړه ته یخواله رسول شي رب متعال د اغوی په زړه کې محبت د مدینه منورې د مکه مکرمه نه رب زیات پیدا کړ. حضور علیہ السلام فرمایي دا دو قسم خلق دي چا محبت به د مدینه منورې رسی مکه مکرمه تا زمونږ محبت د مدینه منورې الحمدلله دا د مکه مکرمه نه څو چند زیات دی الحمدلله. او دا حضور مبارک غوخته حضور مبارک ربنا د مدینه منورې د محبت دعا غوخته په هوا کې برکت او په مد او په سا کې برکت او په غلا او په اناج کې برکت او په ماحول کې برکت هر څه کې حتی تر دې پوري چې علما لیکي چې کوم یو انسان بیمارو مدینه منورې لاړ او دا خپل لاس یې ټیټ کو او په نیت د شفا باندې دا ګوتې لندکړه د مدینه منورې خاور سره ولګوله او په خپل زبان باندې دا خاور کې خو دې په نیت د شفا او محبت باندې د مدینه منورې په خاور کوم شفا د رب متعال بدغه انسان له شفا ورکړي.